بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم مسلمانانو، الله تبارک و تعالی عظیم احسان دی چې الله تبارک و تعالی یو پیرا مونږ او تاسو بیا خپل عظیم کلام ته کینولو. دا محض د الله مهرباني ده، ځکه چې الله تبارک و تعالی هر یو تن لره خپل کتاب ته نه کینی، بلکې چاته چې الله د رحمت په نظر سره وګوري، چاته چې الله د خیر اراده وکي، هغې له د دین پوهه ورکوي. دا په مونږ او تاسو د الله نعمت دی، نو د الله د نعمت شکر بکو، په دې به الحمدلله وایو. مونږ ته به استادانو درس کې ویل چې قرآن ته کېناستې نو هم په الحمدلله ووایې. څه پې ووایې؟ الحمدلله. نو چې میز ته ورسېدې، ابتدا کې ونه تښتېدې، نو دې میز کې بیا الحمدلله ووایا، نو آخر کې بیا الحمدلله ووایا. او په دې باندې ځان پوه کول پکار دی چې د قرآن کریم ته څونه ډیر کینې او څونه زیات اورې، څونه زیات تلاوت کې، نو دونه به الله پاک پتا د قرآن کریم علوم معارف دا کلاوي. او دغه علوم و مفاهیمونه علاوه تا ته په دې سره یو نور ملاویږي. نور ځکه د هر یو عمل یو نور ها. کله کله مونږ شیطان دوکه کوي چې یاره تا خو مړه 20 دورې کړي دي او 10 دورې دي کړي دي. محترمو که مونږ او تاسو هر یو عمل دی چې دا څونه بیا بیا کیږي، د هغې یو نور پیدا کیږي. نور نو مونږ او تاسو به چې دې درس ته راځو، دا خو د شمیر ورځې دي، 40-42 ورځې دي د قرآن کریم د دورې دپاره. نو چې مونږ او تاسو د بعضې اصولو خیال وساتو. بعضې هدایات دي
د ټولو نه لومبنۍ خبره چې مونږ یوازې د معلوماتو په نیت سره نه راځو چېرې زه به څه نوې خبره زده کړمه څه نوې قول به زده کړمه معلومات به مې سیوا شي دغه به پکې کېږي ورسره چې زمونږ او ستاسو نیت کې دایي چې د الله اوامر راته دی کتاب کې مخې ته راشي او هغه اوامرو باندې زه کاربن شمه هغه زه ومنم هغه اوامر دی قرآن کریم کې راته نواهی مخې ته راشي چې الله وی دا کار مه کوئ نو دا کار مه کوئ نو دا کار مه کوئ چې زه د هغې نه منع شم دویمه خبره به دایي چې مونږ او تاسو دې درس ته راځو که نارینه‌ای که زنانه که فضلایي که فاضلاتي نو یو نیت به دا کوو چې زما په ژوند کې یو انقلاب راشي انقلاب که د انقلاب سوچ مونی که د انقلاب سوچ دا د محترمو چې ما کې کمی غلطې دي ګناهونه دي روحانی بیماری دی راکی چې دا راته معلومي شي زه توبه وباسم زه الله والا جوړ شمه دا د انقلاب سوچ دی بس بل نیت به زمونږ دای چې زه به دی قرآن کریم کې د الله دین بس د کومه د الله د دین خبرې به مخې ته راشي نو زه به عمده خبرې نورو ته رسومه دې ته دعوت او تبلیغ وایي د قرآن درس ته په ناستې کې چې مونږ دا نیت کوو د دعوت او د تبلیغ که دغه نیت مونی نو بلا سبقونه به راته زده شي علمونه به راته زده شي او بن په بن به پاتې شو مثال به د هغه عطرو د ډبي چې عطر پکې ښایسته عطر دی پکې خو بالکل دار طرف نه په سرونه بند دي او خوشبو چاته نه ورکوي یا یو خزانه ده او تاله ده چاته ترې نه روپۍ هم نه میلاویږي نو په داسې خزانه به څه کې په داسې عطرو به څه کې نو که فضلا دي که طلبا دي که فاضلات دي که طالبات دي چې اوس نه دا نیت دي د دعوت او د تبلیغ چې کوم څه زده کوم دا به نورو ته رسوم کومو ملګرو چې قرآن کریم په ناظري سره م ویلی دي نو یو قرآن ته دوه درې تنه نه راپنډېده هر یو تن دې په خپله قرآن راخلي چې هر ملګري سره قرآن کریمي او چې چا باندې الله احسان کړی لږ ډېر دنیایي تعلیم یې کړی دی لیکل کولی شي که نه نو په دې یوازې خلک کاتی نه لیکي د تعلیم یې کړی دی او دې صرف کاتی لیکي دونه قرض دی را باندې او دونه مو خلکو ته قرض ورکړی دی بلکې دې دغه تعلیم د قرآن د زده کړې دپاره استعمال کې راولي نو دې ځان سره یو نوټ بک یو کاپي دام ساتي بیاس قرآن دیم ساتي نو بیاس کې د مشکل لفظ معنی لیکي او که ورسره څه نکته څه وضاحت څه واقعیت رب ته اشاره نو په کاپې کې د ځان سره هغه نوټ کوي دا به د په کار راځي دا اوس ګوره محترمو دا نن په لومبي ځل مونږ بیانو نو چې کم یو تن کې انسانیت او په خبره پوهیږي که نه هغه بیا دا معمول ساتي اخره پورې دغلته بناتو مدرسه کې چې کم ذمہ داران باجیګانې دي چې هغې دا نننۍ خبره ذهن نشین کی او بیا باقاعدګۍ سره داغي لحاظ ساتي چې چا سره قلم کاغذ شته که نشته خپل بیاض سره شته که نشته
بله مونږ چې د قرآن کریم ته راځو نو دا نیت به پکې نه کوو چرګو قرآن زده کومه زه به په دې خلکو سره مناظرې کوم او باسونه به کومه خلک به پړکومه د دین په زده کړه کې د مسلمانانو د پړکېدو نیت نه کوله ځکه یو خبره ذهن نشین کې د بحث مباحثو مناظرو مجادلو سره د ارتداد لارې کولاویږي ښه دې دور کې مناظره په دین کې شته خو زمونږ په دې دور کې د دې مباحثو سره د ارتداد لارې کولاویږي په دې خبره تاسو پوه نه شوئ مباحثو سره د ارتداد لارې کولاویږي څنګه لکه زم مولایم تم مولای یو خبره مانه غلطه وشوه ته ماته دلیل راوړه زم په یک لک شومه چې ما صحیح زم دلیل پیش کوم او تم دلیل پیش کې زه خپلې غلطې دپاره دلیل ویمه ته زما هغه دلیل ماته زه بل دلیل ویم زه صغرا کبرا جوړومه اوس دی خو عوام الناس دي هغې ګوري چې دواړه مولیان دي دواړو پټکي والي دواړو دا قرآن ویلی دواړو دا حدیث ویلي او دا دواړه یو بل سره په پرځولو دي دغه سړی به وایي د دین اسلام کې خو مینه محبت اتفاق اتحاد د دې درس پکې نشته ما تاړو دا دین منظور نه دا مرتد کیږي که چېرته د کفر سره د قادیانیت سره د پرویزیت سره هغې سره د مباحثو د مجادلو مناظرو وقت راشي نو بیا پای کې رستو کېدل نه نو د باس مباحثو سره د ارتداد لارې کولاویږي بله خبره محترمو چې زمونږ او ستاسو سوچ دای که چا کتابونه ویلي او که نه دي ویلي که چا درس نظامی ټچ کړی او که نه دی ټچ کړی چې هر یو ملګري دا سوچ وکړي چې زه دا قرآن داسې زده کوم چې زه به د دې بل چاته درس ورکوم یعنی د قرآن کریم ته ناسته د تدریس په نیت سره چې دا به زه خلکو ته د دې درس ورکوم نو اوس دا به څنګه کېږي چې ما او تا بل ته د درس ورکولو قابل شو که مونږ 200 کاله قرآن ته ناست یو لیکلم کوو او دارنګې پابندۍ سره م راځو او پوهیږو م ورباندې خو د درس قابل به کله جوړیږو چې دا کم سبق وویلی شي چې بیا 2-3 پیرې کم از کم د دې تکرار وشي ښه د استاد د خولې نه اورېدلی شوی سبق ټکي په ټکي د هغې تکرار کولو د تکرار مطلب څه دی بعضې طلبا او طالبات تکرار دی ته وایي استاد سبق وي نو واړه کینی نو یو ملګري ورته سبق کوي بس دې سبق خو مو تکرار وکړه نه هر یو تن هغه سبق په خولې راولي د دې کوشش کوئ بل تم غوږ ده بل دې تا تم غوږ دي بله خبره دا ده چې دا یو موقع ده د قرآن یو حرف زده کول یو حرف لوستل یو آیت زده کول دا رستو بیانوي انشاءالله د دې څونه مقام دی څونه فضیلت دی نو اوس که ما او ته د نور مسلمانانو خیرخواهان یو نو نورو تم دا پیغام رسول چې لکه زه خو نن تللی وم دا جولۍ مې د خیرونو ډکه شوه عملنامه مې د نیکو ډکه شوه د الله کتاب ته ګینټه 2-3 ناست وم ای مسلمان وروره زه ویم تم راځه ای مسلمان خور تم درس ته راځه وخت به قیمتي کیږي روجې ته به مونږ ځان ذهنن تیارو روجه به مونږ بیا ښه تېرېږي په عباداتو کې د الله کتاب چې
چې په رمضان المبارک کې د دې نزول شروع شوی و نو رمضان به زموږ په قرآن کې تېرېږي ځکه زموږ دا دوره تفسیر چې دا د رجوع دپاره مې یو تیاري ښه نو نورو خلکو له دعوت ورکول دې دعوت باره کې یو خبره کوو بیا مخکې ځو صحیح بخاری کی حدیث دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رب مبلع اوعى من سامع رب مبلع اوعى من سامع سنگ حدیث دے رب مبلع رب دیر کرتا مبلغ یو مبلغ دی او یو مبلغ دی دا کمتن چې چاته مسله بیانوي دا مبلغ دی چاته چې بیانیږي هغه مبلغ دی رب مبلع اوعى من سامع ډیر کارته چاته چې خبره پاروټ کیږي رسیږي اگر دی اوریدونکو نه زیات یاد ساتونکي زیات ذهینی نو خلکو ته رسوي خبره زه به تاسو ته مثال ذکر کوم په دې روایت باندې ډېر خلک نه پوهېږي زمونږ عزیز خان لالا د دې کور والا دی خو داسې دنیایي اعلی تعلیمونه نه دي کړي نه د قرآن کریم علمونه زده کړي خو دی سامعین به درس ته وراتله درس به اورېده مینه محبت به کولو مونږ ته یو بچی علم ته راکو دا زوی مبلغ شو زوی تیار کو چې ته علم ته وځه نو اوس ده سره چې د قرآن کوم علوم دی خو مور پلار سره نشته دي د هغې نه زیات یاد لرونکی نه شو دارنګې هر یو تن داسې چې چاته یې مسله بیان کړې ده په دې هم پوه نه شوې د دې پېښور یو جماعت تللی و لاهور ته د چلي جماعت و یاره څلورو میاشتو په هغې کې یو جډ بابا و نو هغه امیر صاحب ویل چې تاسو ګشت وکړئ نو سره خوا کې یو میډیکل کالج و هغې کې یې ګشت کوو هغه بابا یو سټوډنټ سره میلو شو د هغه د MBBS اخیري کالو بابا په اردو نه پوهېدو بابا په علم نه پوهېدو خو بس دړه یو درد ورته لګېدلی و چې دین کې کامیابي ده او خلک د دین نه آوټ روان دی بس دغه میډیکل کالج طالب علم سره لاس میلاو کړی دی اتر یې وله پورې کړي دي اکرام یې وله کړی دی او بیا وله بابا په جړا شي او پښتو کې د دین کې کامیابي ده او تاسو ته دنیا پسې لګېدلي یې هغه سټوډنټ باندې د بابا د پښتو هغه خبرو دغه اوښکو اثر وکړو هغه ورسره تعلیم ته راغی بیا یې روزه ولګوله بیا یې 4 میاشتې ولګولې او د هغې نه بعد بیا د ریوړ مدرسه کې داخله وکړه او بیا علم وکړه او بیا په دنیا کې بلا دهریه او کمیونست او سوشلست د هغه په لاس باندې الله مسلمانان کو او هغه سټوډنټ دنیا د مولانا طارق جمیل په نوم پیژندو د یو بابا په لاس سره تبلیغ ته راغلی نو خو بابا خو کوشش کو خلکو ته دین بیانو که نه دغه پکې په جال کې راغی نو اوس مونږ او تاسو چاته وایو نه خوله نه کولاوو نو تاسو وګورئ نن محنتو کې دا نارینه او زنانه خپل رونه خوریونه دانګې کور کې زنانه تعلیم یافته زنانه تاسو دې ته پیغام ورسوئ چې درس ته ځو دې کې به داسې کسان روزي که نه چې بیا پکې څوک علم ته تیار شي دې کې به داسې کسان تیار شي چې پایي باندې به حج پره شوی او اهمیت به ورته نه معلوم یو پکې خدای پاک حج ته بوځي دارنګې ډېر داسې خلک چې هغې ته به د ګناه نقصانات معلوم شي د ګناهونو نه به توبه وکړي نو دا به ټول د دې داعي او د مبلغ په عملنامه کې لیکلی شي نو دا وضاحت مې ځکه وکړو چې سبا ته مونږ او تاسو درس ته راځو که نه نو د دې روایت تقاضا خو دا ده چې مونږ سم په سوونو کسان ځان سره راولو خو مونږ کمزوري یو نو دعوت به ډېرو ته ورکوو خوښه مو ده که نه انشاءالله باقي مونږ او تاسو که راوستي نه شو خپلې زنانه ځان سره تیارې کړې درسونو ته خپل خاندان کې وګرځئ کمپین وچلوئ څوک خو پکې تیار شي که نه نو خبره مو څه کوله چې نورو ملګري هم ځان سره درس د پاره راوستل دی کې به ډېر خلک تیار شي ډېره فایده به وشي بل زمونږ او ستاسو کار څه دی آواز لګول نو نور ملګري هم
د درس د پاره تیارول. کمی زمونږ خویندې میندې راځي او ماشاءالله پرونو په دې خټو کې باران کې بیا زمونږ د لارې نه اوبه هم نه راوځي، نو دا خو بالکل د یو نالې دغه پیش کو چې دا خو د اوبو نالې راغلې ده، په هغه اوبو کې د جامو د جورابو پروی نه ساتله. نو زنانه دونه په دین باندې مینی یو، نو د زنانو په خدمت کې درخواست دا دی چې کوشش دې دا کوي چې په غیر شرعي لباس کې نه راځي، ځکه را روان قرآن ته نو چې غیر شرعي لباس درس ته راځي، بلکې عام زندگی کې غیر شرعي لباس په کار نه دی، بیا خاص کر چې درس ته راځي. بیا دلته د راتلو سره که نارینه او که زنانه نو درس کله مخکې شروع شي کله لږ وروسته شروع شي، د راتلو سره ګپې شپې نه لګول، په اعمالو کې لګېدل، دا به ذهن کولاوي، ځکه د هر عمل یو خپل نوري. نو که نارینه که زنانه د راتلو سره په 2 رکعاتو نفلو باندې ودرېدل، چې درس لانی شروع شوي تر هغې پورې ځان له تلاوت کول یا غزول سبق دهراول او یا اذکار او مراقبه کول. کومو ملګرو ته یا طالباتو فاضلاتو ته یا دلته ملګرو ته ما یو خبره وکړه، په یې ملګري پوه نه شو، نو د درس دوران کې پاسېدل او تپوس کول دا لږ مناسب غونته ني. اگر سړی صفاولی کی چې دې باندې پوه نه شوم یاره دې څه مطلب دی، ځکه چې کله مرګري پاسي تپوسو کی نو سره د بل مرګري بیا خبره ذهن ته راشي، نو چې کوم سبق رواني نو هغې کې بیا خلل واقع کیږي. نو دا څه بعضې هدایاتو چې مونږ او تاسو د دې پابندي وکړو. نن زمونږ کوشش دا دی په 2 عنواناتو باندې درس دی، کوشش به دا کوو چې دا 2 عنوانات بیان شي. یو عنوان زمونږ دا دی فضائل قرآن. دا فضائل قرآن په دې غرض سره وایو چې مونږ او تاسو به نن نه بعد خلک قرآن ته رابلو، د قرآن کمپین به چلو، هلکه قرآن ته راشئ، په قرآن سره به تاسو ته څه میلاویږي، دا به میلاویږي، دا به میلاویږي، دا به میلاویږي. تاسو خو به اوس چل زده کړي که نه، اوس د ابتله سره د مخکې هلکه پلانکي له ووټ راکه نو سړک به دله پوخ کي، نو دارنګې بجلي به دله راولي، نو دا به درته وکي، نو دا به درته وکي، ملک به درته روښانه کي، کلي به درته روښانه کي، د ترقۍ کارونه به وکي، تعمیراتي کارونه به دله وکي، او دا کار به وکي، دا کار به وکي. مونږ او تاسو به څه وایو؟ قرآن ته راشئ، الله به دله دا درکي، الله به دله دا وکي، الله به دله دا وکي. نو څه خوند به نه کوي یاره؟ اخو ټول د مخلوق نه د کېدو یقین خلکو بیانو که نه، د اوټونو په کمپین کې د مخلوق نه د کېدو یقین بیانېږي او قرآن کریم کې د خالق نه د کېدو یقین بیانېږي. نو چې ستا یقین برابر شو دا خو د دنیا لوی دولت دی. فضائل د قرآن کریم، الله تبارک و تعالی دا خیر الکتب قرآن کریم فرقان حمید، الله تبارک و تعالی دا خیر الکتب، دا قرآن کریم خیر الکتب، په تمام کتابونو کې د هر کتاب نه غوره، د انګریزۍ نه غوره، د فزیکس نه غوره، د کیمسټرۍ نه غوره، د بایولوژي نه غوره، د میتس نه غوره، د ساینس نه غوره، د زوالوجي نه غوره، د باټني نه غوره. مړه باټني او زوالوجي پرېږده، د تورات نه غوره، تورات آسماني کتابو، د تورات نه غوره، د انجیل نه غوره، د زبور نه غوره، د صحف ابراهیم نه غوره. دا خیر الکتب قرآن کریم فرقان حمید په خیر الرسل چې په تمام انبیاء کرام علیهم السلام کې غوره شخصیت دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې
د خیر الملائکه په وساطت سره. خیر الملائکه جبریل امین. الله تبارک و تعالی دا خیر الکتب د خیر الرسل باندې په وساطت د خیر الملائکه د خیر الامم د پارا په خیر الاشهر کې په خیر اللیالی کې نازل کړي. څنګه می ویل اوس وای شاباس. خیر الکتب په خیر الرسل په وساطت د خیر الملائکه د پارا د خیر الامم په خیر الاشهر کې په خیر اللیالی کې نازل کړي. څنګه عبارت یاد کې شاباس وای. څنګه خیر الکتب په تمامو کتابونو کې غوره کتاب دا الله رب العزت په خیر الرسل چې په تمام پیغمبرانو کې غوره پیغمبر دی په وساطت د خیر الملائکه چې په تمام ملائکو کې غوره ملک دی د پاره د خیر الامم چې په تمام امتونو کې غوره امت دی په خیر الاشهر کې په غوره میاشتو کې چې د رمضان میاشت دا په خیر اللیالی کې چې پشپو کې غوره شپه دا شب قدر پای کې نازل کړي. نبی علیہ السلام فرمائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت نقل کړي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. پتاسو کې غوره څوک دی من تعلم القرآن چې قرآن زده کوي. د قرآن د زده کړې نیت یې کړی چې قرآن به زده کوم او دا محترم مونږ او تاسو سره یو چانس دی چې ځان په غوره خلکو کې راوستل غواړو. خیرکم نو قرآن چې زده کو دا د زده کړې لپاره مونږ او تاسو سره یو بهترینه موقع ده. د الحمد والناس پورې انسان قرآن ټول ووري او بیا د هغې اهمې خبرې خلکو ته بیانوي په تشکیلونو کې بیانوي سیروزو کې بیانوي بیا لا نورم خوند کوي. علماء کرام بیاناتو کې قرآن کریم بیانوي د نورو کیسو کتارو په ځای باندې. خیر نبی اسلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. پتاسو کې غوره هغه تن دی چې قرآن زده کوي او نورو ته یې ښیي. دا د کائنات غوره خلک دی دا امت اسم غوره دی نو په دې غوره خلکو کې غوره قرآن والا دي. ښه من تعلم القرآن وعلمه. بل یو ډیر ناشنا روایت دی چې کم یو تن په قرآن کریم کې مصروفه دی قرآن زده کوي تلاوت کوي درس و تدریس کوي مطالعه کوي تفسیر ګوري د قرآن د سورتونو خلاصې زوتي پدې کې مصروفه دی دل دعا ته او ذکر ته موقع نه ملاويږي نوافل ته موقع نه ملاويږي نو ویدته د دعا کوونکو نه د ذکر کوونکو نه غوره ملاويږي داینه ته غوره ملاويږي. زموږ تبلیغ والا مرګري وایي کنه چې اجتماعي عمل شروع شي انفرادي عمل به پرېږدي. نو کله کله بعضې داسې خلک یي دلته قرآن درس شروع شي تعلیم شروع شي دې ځان له ذکر کوي او په نفلو کې لګیا دي. نه راشه اجتماعي عمل کې کېنه. نو دی قرآن والا ته کم تن چې په قرآن کې مصروفه دی نو ده ته الله پاک دغه ذکر کوونکو نه د دعا کوونکو نه غوره څه ورکوي. په ټوله دنیا کې چې څوک کوم ځای کې سوال کوي که نه دی نه غوره الله دی قرآن والا ته ورکوي. څوک به په خانه کعبه کې لګیایي دعا به کوي څوک به یو ځای لګیایي سوال به کوي څوک به یو ځای لګیایي سوال به کوي. ته په قرآن کې مصروف یې تا ته الله دی نه غوره درکوي. یو روایت کې راځي فضل کلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. دا الله د کلام فضیلت په ټولو کلامونو باندې داسې دی لکه د الله فضیلت په مخلوق داغه باندې.
د الله د کلام فضیلت په ټولو کلامونو داسې دی لکه د الله فضیلت د الله په مخلوق باندې. یو روایت کې راځي عقبه بن عامر رضی الله عنه نه روایت دی و یو پیر نبی علیہ السلام روتو ونحن فی الصفه مون مدرسه کیو صفه کیو نو نبی علیہ السلام عجیبه مربی دی او عجیبه استاد دی کنه وی مونږ ته وی ایکم یحب تاسو کې څوک دا خوخی چې ارسار لړشي بطحان یا عقیقتا او دو قبداری خراولی بغیر د ګنا نه او بغیر د غلا او د زیاتینا لکه تاسو کې څوک دا غواړي چې دی بازار ته لړشي او دی دوخي حاصلی کی او حقوق والوخه او سپغلا سره نه پډاکی سره نه مونږ ته وی دا الله رسول د عربو د اوخان ډیر خو اوخان قیمتي می وای مونږ ته وی چې یا رسول الله كلنا نحب ذلك مونږ ټول دا خو چې روزانه یې سار دو اوخه دی راولو نو نبی رسول سلام تو فرمایل پتاسو کې یو تن چې جمعه تلاړ شي او دیز دکی دو آیتونه د الله د کتاب دا د دې دو اوخانو نغور دي دو آیت از د کول د دو اوخانو حاصلولو نغور دي او کدری آیت د زدکو نو دا د دری اوخو حاصلولو نغور دي دا به تر روزانه سونه آیتونه بس دکې سونه آیتونه دا سونه لوی مقام به دی جوړیږي. یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررہ کم یو تن چې په قرآن لستو کې ماهر دی دی بدغه لیکون کی نیکوکارو ملائکو سره خدای ملائکو مرګري بي او کم یو تن چې قرآن زده کوي قرآن لولي ويتعتع فيه او انخلی پکې قرآن ورته مشکل دی انخلی پکې نو دل لپاره ډبل اجر دی ښا نو چې کم کسان په قرآن نه پوهیږي او د قرآن ترازی نو ډبل ثواب دی وته. بعض خلک زما په دماغ کار نه کوي دا استاد په دماغ کار نه کوي او ته بیا هم راضي او کینی تعالی ډبل ثوابونه دي. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين پدی قرآن کریم سره الله ډیر خلق پورته کوي ډیر خلق معزز کوي چې قرآن ته وخت ور کوي قرآن باندې مال لګي قرآن سره مینه ساتي داس د کوي دا خلق الله پورته کوي الله عزتونه ور کوي. ويذع به آخرين او کم خلق چې قرآن ته شاکي دا الله ذلیل کوي ښا دا به ټول مل ذلیلی. یو روایت کرا دی چا قرآن لستو او د دې حلال حلال وګڼل حرام حرام وګڼل دی با الله جنت ته داخل کی او د خاندان د لسو کسانو چې هغه د جهنم د تلو مستحق شوی وو د غلسو کسانو په باره کې برد شفاره سم الله قبول کی خو چې د دې حلال حلال وګڼل حرام حرام وګڼل صرف ویل نه نو حلال حرام به څنګه پیژنې چې په مطلب یې پوه شي کنه ښا د حدیث مطلب دا دی چې دور باندې ځان پوهه کو حلال حرام په کې زده کو. یو روایت دی سنن نسائی ذکر کړی دی چې د الله د پاره خاص خلق دی ان لله احلین من الناس د الله اهل الله دی. صحابه تپوس کوي اے د الله حبیب من هم دا کم خلق دی الله والا کم خلق دی الله والا اهل الله نو نبی علیہ السلام تو فرمایل اهل القرآن هم اهل الله اهل القرآن هم اهل الله دا قرآن والا دا الله اهل دی. نو که غریب دی که فقیر دی که اری طبقه والا دی که مالدار دی که ناری ندی که زنانا چې قرآن کریم سره مینه دا قرآن زده کوي دا قرآن والا اهل الله دی ښا په دې خوشاله شي
اهل القرآن هم اهل الله. یو روایت کې راځي چې آغا تن لیس فی جوفه شیء من القرآن، کم یو تن چې داغه پزړه کې د قرآن سیسم نشتا، کل بیت الخرب، د آغا زړه مثال پشان د روان کندر دی. اشنا روایت دی. نبی علیہ السلام فرمائی اذا اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، چې کله څه خلق د الله په کور کې راجم شي. کله موږ تاسو د الله په کور کې راجم یو، د الله کتاب ته راجم یو، او دی حدیث کې سورې مسلمانانو نمبر 1 نزلت علیہم السکینہ، پدی با اللہ طرف نہ سکینہ نازلی گی. سب نازلی گی سکینہ دا زنانہ نه یادی، سکینہ زنانہ نوم دی، نه زنانہ بہت راضی. انا سکینہ خوب توي ښا، دا ډیر خوب، دا د غفلت نه خرا. زموږ بعضی مسلمانانی هغه چې د قرآن دا درس او ترجمه کیږي کنه، نو په هغه باندې داسې یو د خوب کیفیت تواری شي، بس پکې خرلاړم پکې شروع کی. یوه د خدای شان دی، بس د بیان او درس خوان راکو نو خوب را راوستو. نه دا دغه وخت پتا شیطان اٹیکو کوخه تی دغه مطلب او د مفهوم نه په غفلت کې ساتلی. سکینه دی ته وي د زړه اطمینان، زړه به خوشحالي، ټینشن به ختمي، بس پریشانی به دي. نن څونه مسلمانان په ټینشنونو په پریشانو کې مبتلا دي. نو چې ته قرآن ته کېناستې نو یو فایده به دا وشي، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ پہ درل سکون نازل کی. سو پہ نازل کی مرلہ با دے خوشحالی، یار پیسہ بر سر نی ڈوڑے درک بنے لگی، جامو اغسطو وس بدی نکی گی، خوڑا با دی سی خوڑا با دی مطمئنی، خوڑا با دی خوشحالی. اے محترم انہوں دنیا پریشان ہو کے دا قسم می دی پا اللہ، بس جاڑی پس روز ترگو. کم مرگری بار ملکی دی، بار ملک سکے پا امریکہ و پا یورپ کی چیدی کنا دیکھے بہت سمراش ہے وائی سنو ہو رہے یار جی دوا کوي پریشان یو جی، هلکه 3 لاکه 15 لاکه د میاشتې تنخواه ده. یاره جی بچی مخپلو نه لیده، بچو سره مولا به ونه کې، بچو سره کې نه ناستو، د کلی غم خاده کې په اجره جماعت کې کې نه ناستو، اختر مو په بار دارنګ روزه مو په بار. یاره جی دوا کوي چې الله مو په خپل کلی سره د رزق تنظیم وکي. پریشان دی کنه دی چې کم یو تن دی کاغه دکاندار دی، نو هغه دکاندار یاره مولوی صاحب دی دکان کې مړه تشکاتی دی او بیا پکې وګرایي او سودا براوړي او دلته خلک قرض وړي او که بیا چا نه قرض غواړي نو بس بیا جګړه. یاره جی دواره تکو جو تاسو د نغدو کار پکې کنه، نو خیر دی چنا او لوبیا به خرڅوم، خو دی دکان کې پریشان یم. هغه لوبیا او چنې والا سوی یاره جی دواګانې کوي چې خپل غټ میګا ماټی کنه، چې خپل په کورسه پکې ناشته ما هغه میگا ماټ والا الته پریشانه، زمیدار په زمیداری کې پریشانه، تاجر په تجارت کې پریشانه. او راشه ورسه د تبلیغی مرکز ته ورشه، یا سیروزی جمعات چې تللی دی کنه دین ماحول کې دی کنه، نو بس څنګه د ماوستن تعلیم وشي کنه راځي یو عمل بکیږي د لپاره د خوب آداب بیانو، په آداب او آدابو کې ودی شوي بیا ښه خیال مو کنه. د خلکو بار د پریشانو د وجې نه ډوډۍ ډته نه کېږي، یا ور باندې سی یا ور باندې دغه پریشانو د وجې د شوګر اټیک شوي، بلا په چونګونو ګولېګانې خوري. ادوي تبلیغان ډېر خوراک کوي، لکه دا دغه دړو سکون دی، هر سړی خوراک نشي کولی. ښه خلک وله زیریږي، ګورئ خلک ورپسې خندنیم کوي، دا وګوره مړه ښځې پرېښودې، بچي یې پرېښودي او دی پکې تبلیغ ته ځي او دا ښځه پرېښودي دي او دا بسترو واله دي، دا دي دا دي، دا بلا خلق لګیایي، ملحدین قسم خلق دی اعتراضونه کوي. او دقه مرګري د شپې 3 بجې را پاسېدلې او جاړي ربه د دې لار نه مې کټ نه کې، ربه د دې لار نه مې کټ نه کې. مدرسه کې طالب علم دی چې ته ګرمه ډوډۍ نه، چې ته بس مکس اچار چا پکې سالن سمه چولې او چا پکې خراب ور اچولې دی، شلیدلې جامې په جامو باندې د ماشومانو چیت وی شوي یو، دغه بچي
د استاد د آداب هم خیال ساتي چې د علم نه او د حفظ نه د مدرسې نه کټ نه شمه دا ولې هلته د زړه سکون دی ښه نن دنیا پریشانو کې ده د پریشانو نه د وتو لاره څه ده خلک د دین ماحول ته راښکل دي نو نبی اسلام فرمایي کوم خلک چې قرآن ته راجمع شي نو دی باندې سکینه نازلیږي سکینه د زړه سکون د زړه اطمینان تاسو کوشش دا وکړئ چې مرګ داسې پریشانو والا راولئ که نه لس منټې درس ته کښېنوئ ورو ورو پریشانی ختمیږي پر الله سره به تعلق برابریږي نو د قرآن کریم ته دا راجمع کېدو یو انعام څه شو نو دا لوی انعام شو که نه شو څونه لوی انعام شو یار دویم انعام وری وغشیتهم الرحمه دی خلق لرا الله په خپل رحمت کې پټي الله پاک دی لرا په خپل رحمت کې پټي دو انعام شو دریم وحفتهم الملائکه دی خلق باندې ملائک را غوړيږي یار ملائک اباظ نور روایتو کې راځي چې داسې مجلس ملائک وي نه کنه چې الله یادېږي د الله کتاب پکې بیانېږي نو داسې ملائک دي چې خاص دې مجلسونو پسې ګرځي نو چې کم ملائک راشي لومبې نور دوی راځي راځي ستاسو حاجت دلته پوره کېږي راځي راځي نو دی راځي ملائک راجمع کېږي یاره راجمع کېږي هر شی مو الله پورې راجمع کېږي دونه ډېر ملائک چې دا زموږ ایمان او یقیني چې دلته ملائک هم بلا شي دي ښه دا کومې خویندې میندې کور کې راجمع شوي دغلته ملائک دي او لږ نه ډېر زیات دي وی الله دې تپوس کې چرته نه رالی وی دی دوی چې رالو او ستا بندګان ته یادولې ستا تذکرې کولې ستا خبرې کولې وی سی غوښته وی او ربا ستا جنت غوښته او جهنم نه پناه غوښته وی الله ته دې دا لیدلې دي نو وی نه وی رب که لیدلې وي نو بیا به نورم د دې په طلب کیو وی الله دې ملائکو ته چې تاسو ګواه اوسېږئ چې دې څه غواړي نو هغه مې وله ورک سبحان الله ړوند څه غواړي خو دوه سترګې غواړي که نه وی دا ملائکو ته وی چې ربه یو تن راغلی و او دې درس ته دې مجلس ته نو راغلی دې کې د یو تن سره کار نو غم راغی دغلته ډډه وواله لري څه سوال جواب یو نو ی الله ورته وی دا چې کوم خلک را جمع شوي که نه دا کوم قسمه خلک دی هم السعدا دا داسې خوش قسمته خلک دی لا یشقا جلیسهم چې د دې سره د چا کار دی نو هغه هم بدبخته نشي کېدی نو تاسو ګواه شئ هغه هم ورسره وبخلو څونه لوی مقام دی څونه لوی انعام دی محترمو دا خلک خلاصه کې چې دې سره د چا کار دی نو دا هغه هم ورسره بیړی پار کېږي نو دغه روایت کې بل انعام راځي وذکرهم الله فی من عنده د دې خلکو تذکره الله د ملائکو په ټولګي کې کوي دا فضایل مونږ په دې وجه باندې وي کله به مونږ دا فضایل اخر کې بیانول چې کله اعوذ بالله بسم الله شروع کوله خو نن مو ځکه دا فضایل بیان که چې مونږ او تاسو به دې خلکو له دعوت ورکوو نو فضایل به بیانو د قرآن کریم یو روایت کې راځي القرآن شافع مشفع القرآن شافع مشفع قرآن کریم شفارس کوونکی دی قرآن کریم سری دی به شفارس کوي او چا چې دا قرآن کریم ځان له مخې ته کېښودو چې زه به قرآن کریم پسې ځم نو قاده الى الجنه جنت ته به راولي او چا چې دا قرآن کریم شاته وغورځو نو ساقته الى النار جهنم ته به وغورځوي یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی اقرأوا القرآن تاسو قرآن لولے تاسو قرآن کریم لولے دا قرآن کریم با پرز دا قیامت خپل دوستانو دا پارا شفاعت کئی اس محترمو دا قرآن کریم پا مانو سر دزدکڑی
سونه ضرورت او سونه اهمیت دی. الله دا خپل کتاب را لګلی دی چې دې کې خلک تدبر کی، دین نصیحت حاصل کی. نو که ته ډېرې سپارې تلاوت کې، ډېرې سپارې، لکه اوس د رمضان المبارک میاشت را روانه ده، نو څوک وایي 10 ختمه مې وکړو، څوک وایي 20 ختمه مې وکړه، ثوابونه شته. د ثوابونو نه انکار کفر دی. ګورې ښه، د ثوابونو نه انکار کفر دی. خو قرآن کریم مقصد څه دی؟ نو په دې کې تدبر کولو. تدبر بغیر د معنی نه کېږي چې ته په معنی ځان نه پوهېږې چې الله څه وایي. الله تعالی لا تقربوا مال الیتیم، ته د ورځې 15 سپارې هم تلاوت کې او د یتیم ورواره جیداد دې قبضه کړی دی، نو ته خو 2000 پیرې وایه ولا تقربوا مال الیتیم ولا تقربوا مال الیتیم، او د یتیم مال نه سره چپه دی. د قرآن کریم معنی مفهوم باندې ځان پوه کول دا لازمي دي، بلکې بعض علماو خو لیکلي دا فرض دي. د قرآن په معنی باندې ځان پوه کول څه دي؟ ها جی خبره ذهن نه هلي. د قرآن په دې معنو ځان پوه کولو دا فرض دي. نو چې کوم یو تن فرض نه مني خو کفر ته رسي. چې بیا مونږ او تاسو دا فرض ومنل چې دا فرض دي، د قرآن معنی زده کول لازمي دي، نو چې کوم یو کار لازمي په دین کې او هغه سړی پرېږدي نو ګناهګار دی که نه دی؟ ها جی نو قرآن کریم په معنو سره نه زده کول ګناه ده که نه ده؟ قرآن کریم په معنو سره نه زده کول څه شو؟ او دا ګناه نه ګڼل بله ګناه ده. زمونږ نن 95% نه سیوا بلکې 98-99% مسلمانان دی ګناه ته ګناه نه وایي. لکه مونځ رانه پاتې شوی دی، قضا به یې راوګرځومه، توبه بیا به ربه بیا سې نه کومه، په خولې مې کنزل راغلي و ربه بیا به نه کوم توبه، په غوږونو مې څه غلط آواز لګېدلو بیا به نه کوم ربه دا مې ګناه کړې وه. خو چېرته تاسو څوک لیدلي چې هغه وایي چېرې اوسه پورې مې د قرآن معنی نه وي زده کړې، دا ګناه رانه شوې، نن نه پس به دا ګناه نه کومه؟ دې ته څوک ګناه وایي؟ ما خو پر خپله زندګۍ کې یو تن لیدلی و. مونږ را روانو د ټوپې د غاړې را روانو، نو د ګواټي سره مو د ماسپښین مونځ کوو، نو هلته کې یو مولوي صاحب د قرآن درس کوو، نو مونږ مونځ کوو. هغه مولوي صاحب زه پېژندم، نو بیا هغه اعلان وکړو مونږ لا مونځ کوو، زموږ یو مېلمه راغلی مونځ کوي، ویا به لږ درس کوي. نو ما هم دا مضمون بیان کړو چې د قرآن دا معنی زده کول څونه لازمي دي. نو هغه مسجد کې یو ډاکټر صاحب په جړا شو، وی جی مونږ له تاسو هم دعا وغواړئ او د الله نه سوال کوو چې دا ګناه خو مونږ ټول عمر کړی ده یاره. هغه مخکې ورځو کې هغې ماله دعوت را کړی و، هغې قرآن کریم ترجمه هغه ډاکټر صاحب دی هغه ختمه کړې وه. زموږ مسلمانو کې دا احساس نشته. نو قرآن کریم په ترجمه زده کول دا لازم دی. قرآن په معنو سره نه زده کول دا ګناه ده. دی ګناه ته ګناه نه ویل، دا ډبل ګناه ده. اے مسلمانانو راځئ چې راپاسو، چې مسلمانانو ته د دې خبرې احساس ور دې لوکو چې اے مسلمانانو لاړ شئ قرآن زده کړئ، په معنو سره زده کړئ، خپلو امامانو نه زده کړئ، علماو نه زده کړئ. او بیا په رمضان شعبان کې دا یو مقدم سره په دې کې به هم سړی ډېر حده پورې د الحمد نه والناس پورې ډېرې خبرې ووري. نو خلکو ته د قرآن کریم د معنی د زده کړې ترغیب او دعوت ورکول دا زمونږه فرض دی. بل یو عنوان هم دی تعارف قرآن. خو نن چونکې لومبنۍ ورځ ده، نو په لومبنۍ ورځ باندې ډېرو ملګرو ته پته هم دی زمونږ د درس ټیم چې دی نو 8 بجې دی. نو ملګري کوشش دا کوي چې درس ته 8 بجو ته راځي، نارینه او زنانه. تقریبا د سحر مونځ په باندې په 6 بجې باندې کېږي، په باندې په 6 چې په باندې په 6 سړی مونځ وکړي نو دې 9 بجو پورې د خپل ناشتې وغیره نه فارغېږي، د اسکارو نه فارغېږي. نو د 8 بجو پورې په دې ټیم کې دی راتلی شي. زنانه قرباني کوي، هغې له م وایې. البته که د کمو ملګرو
یا نارینه او زنانه ته 2 بجو ته راتلل ګراني نو بیا به درس 9 بجې شروع کوو خو بیا به دی خوا ناوخته طرف ته ځي خو زما خیال دا چې 8 بجې صحیح دي که نه 8 بجې درس صحیح دی په دې کوجه کې نو ځان 8 بجو ته را رسوي او کوشش دا کوي چې چا څه نه څه په قرآن په ناظره ویلي په لیکلو باندې پوهېږي نو هغې ځان سره خپل قرآن کریم بیاض والا او خپل نوټ بک او خپل قلم دا ځان سره راوړی د هغې لږ لږ لیکل کوي کومه مسلمانان د میډیا شوقیان دي او میډیا استعمالی نو هغې هم دا درسونه د درس دپاره دعوت هغه په سوشل میډیا باندې به زموږ درس شروع شوی دی نن زموږ په ځایل قرآن او څه هدایاتو او سبا ته به زموږ انشاءالله تعارف قرآن کریم چې قرآن کریم د دې تعارف څه دی انټروډکشن آف د هالی قرآن د قرآن کریم تعارف څه دی د ډیرو مسلمانانو ته پته نشته قرآن منې او منمه لږ تعارف یې راته وکړه د قرآن تعارف پته نشته نو سبا ته به مونږ خپلو محلو کې به نن او سبا چې راځو هلکه راځئ چې نن درس ته ځو نن د قرآن د انټروډکشن متعلق به خبرې کېږي چې قرآن کریم دا څه دی قرآن کریم څه دی دا دنیا ته څنګه راغی دی څنګه نازل شو دی د کوم ځای نه راغی دی دنیا ته څنګه راغی لومبنې وحي کومه راغله په کوم ترتیب سره نو سبا به انشاءالله دا د اوراقو ته کاغذ ته څنګه راغی دا پیغمبر په زمانه کې لیکلو که نه وه هغه وخت کې څنګه ترتیب شوی د دې جامع څوک دی دا چا راجمع که نو دا ډېرې اهمې خبرې دي نو چې مونږ او تاسو عزم دا وکړو سبا به نارینه او زنانه ځان سره درس ته راولو خوښه مو ده او د نارینه او زنانو به یو مقابله چې څونه نارینه او ځان سره کسان درس ته راوسته دا خو به دلته مونږ ته پته لګي او د زنانو دغلته باجیګانې د باقاعده نوم سره لیکي چې دی طالبی یا دی عالمی یا دی زنانه ځان سره 3 او 4 زنانه راوستي دي د دپاره یو باجی ولا مقرر کې چې هغه مستقل د دې کارګزاري ځان سره نوٹ کوي او موږ روزانه چک کوو خوښه مو ده انشاءالله او بله خبره دا ده چې بل یو کار وکړي دا نارینه نه دي خپلې زنانه ځان سره درس ته راولي خوښه مو ده که نه یوې زموږ خبره نه مني نو یو کار وکړي زنانو خویندو میندو د نارینه وي زموږ زنانه زموږ په لاس نه راځي زموږ خبره پوره نه مني نو خویندو میندو ستاسو خبره خو خاموش ستاسو اشاره م ورته کافي ده وی قاعده اشاره کوه بیا تماشه کوه نو تاسو دپاره اشاره دا ده که نه چې د خپل خاوندان خپل نارینه هغې له ترغیب ورکوي د قرآن کریم درس ته رالیږي دې کې بس تاسو برفور حصه اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے رب ذوالجلال مونږ دا کم در شروع کو مونږ ته آسان کې رب دا سونه ملګری مسلمانان طلباء علماء فاضلات طالبات عام مسلمانان رب دې درس ترازی د قرآن برکات ورته نصیب کې رب د قرآن فهم ورته نصیب کې رب اے رب ذوالجلال ته زموږ راضي شي اے رب ذوالجلال سونه بیماران دي شفاء کامله عاجله ورته نصیب کې دا درس مونږ ته آسان کې په خوشحالو سره په برکت سره په تکمیل تورسه رب را سونه مرګري دې زه ترازی رب ته د قرآن کریم هغه علوم نصیب کې رب اے رب د خپل علمونو او علم نصیب کې تربیت یو کې د قرآن کریم مدرسین داعیان او مبلغین او ګرځي رب اے رب ذوالجلال زمون د قرآن کریم سره مینه سیوا کې د قرآن سره زمون یارانه مضبوطه کې رب دا قرآن زمونږ کې مونږ د قرآن کې اے رب ذوالجلال
ته زمونږ نه راضي شي، زمونږ ګناهونه معاف کړي. کم مسلمانان د دعاګانو درخواستونه کوي، اے رب د هغې مشکلات آسان کړي. زمونږ شیخ صاحب هم نن درس شروع کوي، رب هغې له په عمر کې برکت واچوي. ربه اے رب خوشحالۍ ورته نصیب کړي. د هغې درسونه یا څونه زموږ په دې ملک پاکستان، افغانستان، سعودي، نور ممالک پای کې زمونږ علما، زمونږ مرګري دورې تفسیری شروع کو، سو زمونږ شاګردان دي، سو شاګردان دي درسونه کوي، درسونه شروع کړي دي. یا آینده لپاره اراده ده رب ته وته آسان کې، ربا ته وته آسان کې، ربا دا درسونه په خپل دربار کې قبول او منظور کې، د دین د خلق په زندګو کې خیر واچي. ربا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.